حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې تاسو مخالفت کوئ د مشرکانو، ګیرې تاسو لوی کوي او بریتان واړه کوي، نو لہذا ګیره ساتل دا د یو سنت مؤکده دي. علماء کرام وایي دا د وجوب او د واجبوالي په درجه کې دي، نو لہذا ګیره لویه ساتل دا سنت طریقه ده. وایي چې کوم کس ګیره خوري دی 24 घंटे په ګناه کې دی، کده حج کوي، کده عمره کوي، کده موس کوي، کده تلاوت کوي، کده بل یو نیک عمل کوي، او چې دی ګیره خوري نو دی په ګناه کې لګیا دی، دی ګناه کې دی. نو لہذا د ګیرې لوی ساتل دا یو سنت دی، د دې باندې عمل پکار دی. ما ته یو عالم نه ما اورېدلی دي چې هغوی دا فرمایل چې یو کسو ګیره به یې خوروله، چې دا کس کله وفات شو نو دی وفات کېدو نه بعد د دی او ورورو بهر ملک کې نو هغه ووایي دی ته چې ما ته جنازه ایساره کوي. هغوی ډېر انتظار وکړو، دی رانغلو. چې رانغلو نو هغې نه بعد ورځې یو ورځ بعد هغه راورسېدلو، ورور ته یې ویې تا ته ما وایي چې جنازه ما ته ایساره کړه چې ورور ملاقات وکړه، هغه ووینه پس د مرګه تا ولې داسې وکړه؟ او ورته خلک تنګ شوي، موږ تاسو ته ډېر انتظار وکړو، ته رانغلې موږ ښخ کړو. دا وایي زه به د خپل ورور ګورم. هغه یې ولګېدل او قبر یې کولاو کړو. دا یې کس به ګیره خوروله، دا چې کوم مړ شو چې قبر یې کولاو کړو، ویې کتل د هغه په مخ باندې چینجي لګیا و. او یو بله واقعه کې راغلی چې نه د مخ کې سوری شو چې هغوی د مخ نه وله ګوتې واړې، هغې نه لړمانان راووتل. نو لهذا ډېر سخت سخت عذابونه یې په قبر کې بیا. چې دا پکار دا چې موږ ګیره یې سنتو مطابق وساتو. او ګیره د یو موټي برابر ساتل دا سنت مؤکده دي. دا د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام په واقعې نه معلومه شوې ده چې په 14مه سپاره کې دا یې بیان موجود دی چې یو موټی برابر د هغې نه ثابته کړې ده علماو چې یو موټی ګیره ساتل دا واجب دی او سنت مؤکده دی. که د هغې نه سیوا لوی بیا نو بیا یې که کټکې نه هغې باندې څه دغه نشته، سباق نشته چې ته مې ګناهګارېږې نه. ولیکن یو موټی برابر ساتل دا واجب دی او سنت مؤکده دی. او که د دې نه یې وړه کوي نو بیا هغې باندې دی ګناهګارېږي. نو لهذا یو موټی ګیره ساتل دا سنت مؤکده دی. ځوانۍ ته چې خلک راورسي هلکان نو شیطان او ملګري تنګوي، هی ورته یې ګیره کټ کړه. یا بعضې کسانو کویدن کړي نو خپله جینکۍ او هغه چې د دې کوم بیبي هغه ورته یې ګیره کټ کړه. نو هغوی په دې باندې سخت ګناهګارېږي چې څوک په هغې ګناه کې ورسره شامل دي. چې څومره وخته پورې دې ګیره کټ کوي بیا چې چا په خوله باندې د دا ګیره خورولې ده نو بس په هغې د وجې نه کس ته به هم د دې ګناه کېږي چې چا ورته ګیره کټ کول ویلې دی راغلی ګیره کټ کړې ده. لہذا کم کس کم نایي چې دوکان اچولی او دا ګیرې کټ کوي هغه هم په دې باندې سخت ګناهګار دی او د هغه دا پیسې هم حلالې نه وي چې ګیره خورولو باندې دی پیسې اخلي. او چې کم کس یې به خپله ځان نه خوري نو هغې باندې دی هم ګناهګار دی چې دی دا ګیره ځان نه خوري او په حرام کار کې دی ګرځي. نو موږ تاسو له پکار دی چې موږ ګیره ځان نه وساتو. د سنت دا د یو پیغمبر د پیغمبر سنت نه دی، دا من سنن المرسلین د تمام پیغمبرانو سنت دی ګیره ساتل. لہذا د سوچه ګیره ساتل دا سنت مؤکده دی. نبی علیہ السلام حدیث کې فرمایلی دي او تمام پیغمبرانو سنت دی. جلالین شریف کې راغلی ده لس خبرې یو هغې کې دا هم ده چې ګیره ساتل د تمام پیغمبرانو سنت دی. نو موږ تاسو نه پکار چې موږ ګیره سوچه وساتو، د سنتو مطابق هغې برابر وساتو. الله تعالی موږ له عمل کولو توفیق راکړي. او دا ګناه کبیره دی، د دې ګناه کبیره نه الله تمام امت مسلمه هغه بچ وګرځوي. بې رحمتک